بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم امیر رحمان دی، د بڼ اوسېدونکی یم، د سوات مینګوري. دا روټۍ موږ په 1400 روپیو ورکوو، 300 ګرامه ده. سینګله په حساب باندې دا 150 ګرام ده په 2 روپیو. لہذا سینګله نه رسي، موږ دا ډبلې شروع کړې، دا ډبل ورکوو په 1400. عمران خان د څه پیغام ورکړي چې خلک ډوډۍ ډېره خوري کله کله دا او دومره غټه ډوډۍ ده ماشاءالله. عمران خان د څه پیغام ورکړي چې مهنګایي ډېره ده کله کله؟ نو مهنګایي خو عمران خان دونه جوړه کړې ده چې سړی خبره سمه چارې دی. الله دې شته کا، خدای دې باچا کا، او که پاکستان پرې باچا نه خوشاله، خدای د امریکای باچا کا. خو لکه دا ډوډۍ مه ګرانوه، ډوډۍ په نسبت باندې خلک په خېټه باندې سړی خبره ماړی که نه، تا ته به خلک دعاګانې کوي پرې. او ډوډۍ چې ده دا اصل کې غریب سړی خوري، مالدار سړی خو سنډویچ خوري. او د کراچۍ تنورونو ورته څه پیغام ورکړي؟ هغه چې وایي دا روټۍ په 100 روپۍ کوو. ولې دا چل دی ساده لکه شته پاکستان د پاکستان نوډلانو وخوړو، دا بقیه به لکه نن بیان خوري. مطلب ستاسو دا دی چېرې د بقیه وطن چې نن بیان وخوري. نن له سړی خبره د سوات حکومت زموږ ډي سي صاحب اعلان کړی دی چېرې نن بیان د 110 ګرام ډوډۍ پخه ورکوي عوامو له. ای ډي سي صاحب دا تا په کومه فارموله لا دونه وزن ورکو؟ دا خو تا لوټ مار شروع کو، عوام دې نور هم لوټ کو. په دې نه 11122 روپۍ د یوې بوجۍ نه رغېږي. بوجۍ نن په 5,500 روپۍ باندې لا نه ده، نو 9,500 روپۍ به د نن بیې وړو نو چې وباسي دا سره څه کوي؟ نو ګټه خو په پوډر او په چرسو کې هم نشته. بیا دا نن بیان وروڼه چې ګرسوات کم دي که نه، دا په خپله کې بې اتفاقه دي. زما د نن بیان وروڼو ته خواست دی چې یاره دا دې په خپلو کې په اتفاق شي. زمونږ همره ګټه او زمونږ همره محنت چې دی هغه د دنیا په یو محنت کې هم نشته. موږ د مور و پلار درجه لرو. ولې کله چې یو بچی وږی شي، یو سړی وږی شي، نو په خپل مور و پلار رعایت کړی وایي ابا او دادا موږ چې موږ د مور و پلار درجه لرو. نو لهذا خپل ځان په خپله درجه وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ، خپل ځای له راشئ، نو ستاسو به قدر هم سیوا شي، ستاسو به د روټۍ قیمت هم سیوا شي.